بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا صدق الله العظيم. معززو دا سورة البقرة وشبتم نمبر آیت الہ العالمین فرمائی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ او یاد کیا هغه وخت چې وویل موسی علیه السلام خپل قوم ته ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره، بیشک باری تعالی امر کوي تاسو ته دا چې تاسو ذبح کوي بقره غوا. قالوا وویل دوی اتتخذنا هزوا ایتمون پوری ټوکی کې. قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين، موسی علیہ السلام فرمایل چې پناه غواړم زه د الله د ذات سره دا چې زه د جاهلینو نشم. قالوا وویل دی ادع لنا ربک، سوالو که مونږ دپاره د خپل ربنا یبین لنا ما هي، چې بیان کې مونږ ته چې څنګه د دغه غوا. قال موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې انه یقول، بیشک باری تعالی فرمای انها بقره، دا داسې یو غوا ده لا فارض نه زړه ده ولا بک نزوانه ده، عوان بین ذلک، د دې په مابین کې درمیاني حالت ده. ففعلوا، بس تاسې وکئ ما هغه څه تؤمرون چې تاسې ته حکم کولی شي، امر کولی شي. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، نو وویل دوی سوال وکړه ته مونږ دپاره د خپل رب نه چې بیان کې مونږ دپاره چې څنګه دی رنګ د دغه غوا. وقال موسی علیہ السلام فرمایل چې انه یقول، بیشک باری تعالی فرمای انها، بیشک دغه غوا بقره داسې یوه غوا ده صفراء چې زیړه ده، فاقع لونها، تک زیړ دی رنګ دی، تسر الناظرین، خوشحالوي کتونکي چې څوک ګوري نو هغه خوشحالېږي، داسې تکه زیړه. قالوا دی ورته وویل ادع لنا ربک، سوالو که مونږ دپاره د رب خپلنا یبین لنا، چې بیان کې مونږ دپاره ما هي، چې څنګه ده. ان البقره تشابه علینا، چې بېشکه دا بقره چې ده دا غوا تشابه علینا ګډوډه شوې ده په مونږ باندې. وإنا ان شاء الله لمهتدون، او بېشکه مونږ که چېرته د باري تعالی خوښه وشي لمهتدون، خامخا هدایت ته بیانوي. وقال انه، وویل موسی علیہ السلام مبارک بیشکه یقول باری تعالی فرمای انها بقره، بیشکه دا داسې غوا ده لا ذلول، چې نه چوتی ده، تثیر الارض، چې ځمکه قلبه کوي، ولا تسقي الحرث، او نه اوبو والا ده چې دا فصل لره اوبه ورکړي، یعنی اراټی. ولا تسقي الحرث، او نه اراټی ده چې اوبه کې دا فصل. مسلمه سالمه ده، صحیح سالمه ده، لا شیة فیها، هیڅ داغ پکې نشته، صفا تکه زیړه. قالوا الآن، نو وویل دی قوم الآن جئت بالحق، اوس تا راتګ وکړو په حق سره. موسی علیہ السلام ته ویل فذبحوها، بس ذبح کړه دغه غوا دی. وما کادوا، او نو قریب دوی چې یفعلون دا کار کړی. دا لفظي ترجمه د دغه آیتونو. تفاسیرو د دغه واقعي پس منظر داسې بیان کړی دی لکه حضرت امام جلال الدین السیوطي رحمه الله په الدر المنثور کې یو روایت د ابن عباس سے ابن نقلی چې قال ان شیخا من بني اسرائیل على عهد موسی علیه السلام، موسی علیہ السلام په زمانه کې یو بوډا سړی و، کان مکثرا من المال، چې د هغې مال ډېر زیات. او بیا فرمایي چې وکانه بنو اخیه فقراء، د دغې ورارګانه بو خو لیکن فقیرانو، غریبانانو. او د دغه شیخ بچی نه و، یوې لور وه په بعضې روایاتو کې راځي، او نور بچی نه و. دې ورارګانو دا سوچ وکړو چې یاره دا به مړ شي، نو دا څومره مال حال چې دی دا به موږ ته پاتې شي په وراثت کې. په دې کې وخت تېرېدو، خو لیکن دا شیخ چې و دا ژوندی و.
دوی په خپل ذهن کې یو حیله جوړه کړه چې دا به مونږ مړ کړو، د دې څومره مال چې دی هغه به مونږ ته پاتې شي، او د دې وبال چې دی په فلانکي کلي باندې به کېږو، د هغې نه به دیت هم مونږ واخلو چې دا تاسو مړ کړی. په دې کې دغه وراره راپاسېدو، دا خپل تره یې مړ کړ. د دې مقتول نامه تفسیر قرطبي لیکي چې عامل ده. نو دا یې مړ کړ، چې کله یې مړ کړ بس لارې ترې راویستو. اصل کې وجه دا وه چې د بني اسرائیلو څه داسې وو چې یو ډله دا وه، دا ډېر زیات فسادیان، دوی به جنګ جګړې ډېرې کولې. ښه خلک وو چې هغوی یو قسم ته باډر غوندې کې جوړ کړی، خپل مابین ماښام به چې کله ننوتل نو هغه دروازه به یې بنده کړه، خو چې کله به سهار شو بیا به یې دا دروازه کلاو کړه. خو چې کله دی د شپې دا کار وکړو او دا مړی راوستو او د دروازې مخې ته یې پرېښوستو، وی فلما اصبح، چې کله سهار شو، وی جاءو بنو اخیه، وی د ده دا ورارګان راغلل او چغې جوړې کړې، عمنا قتله، او زمونږ تره قتل شوی دی او تاسو دروازې مخې ته پروت دی. یو قسم ته د هغې نه دا دیت طلب کولو چې مونږ ته به تاسې دیت هم راکوئ. په دې کې چې کله دا خبره وشوه، هغوی ورته وویل چې نقسم بالله ما قتلنا، مونږ قسم کړو چې مونږ نه دی قتل کړی. خو دوی دا شور کولو، نو فعمدو الی موسی علیه السلام، وی دوی ټول راغلل موسی علیه السلام مبارک ته. فجاءه جبرائیل علیه السلام، نو چې موسی علیه السلام ته دوی راغلل، هلته موسی علیه السلام ته جبرائیل علیه السلام راغلی. نو بیا هغې جبرائیل علیه السلام ورته وفرمایل چې تاسو الله رب العزت امر کوي چې تاسو یو غوا ذبح کړئ. دومره بدبخته و، خو دې نه دا هم فهمېږي چې کله د باري تعالی یو حکم راشي بس په هغې عمل پکار دی، چون چې را په هغې کې لټول نه دي پکار. زما او ستا آقا فرمایي په بعضو روایاتو کې، لکه دغه امام جلال الدین سیوطي صاحب را نقل کړي، رسول الله مبارک فرمایي که چېرته دوی هر قسم غوا ذبحه کړې وي بس هغه ورته کافي کېده، خو لیکن دوی په خپل ځان باندې دا سخت کړه. فشدد الله علیهم، نو باري تعالی هم په دوی باندې سخت کړه. یعنې مبارک فرمایي چې الدین یسر، دا دین چې دی دا ډېر آسان دی، خو لیکن ما او تا یې په خپل ځان باندې سخت کړو. نو بني اسرائیلو دا شی سخت کړه په ځان باندې. هغه یې څنګه سخت کړه؟ موسی علیه السلام ورته وفرمایل چې باري تعالی فرمایي چې تاسو بس یو غوا ذبحه کوئ. رسول الله مبارک فرمایي چې بس دوی یو غوا ذبحه کړې وې، دوی په دومره امدادو کې باري تعالی نه اچول، خو دوی دا سوالات کول، نو باري تعالی به پې هلته نور هم سخت څه له سوال کې څه ضرورت دی؟ بس د باري تعالی طرف نه یو حکم راشي، داسې مه وایه چې په دې کې به څه حکمت وي د الله رب العزت. حکمت ته یې مه رسه، بس الله رب العزت حکم کړی، زما او ستا آقا بیان کړی دی، بس په دې باندې فوراً عمل وکړه، بیا به ته کامیابۍ ته رسې. او که چون چې را دې ولټوله، نو تا باندې بیا نور زیات سختېږي، وعیدات هم راځي، عذاباتو کې هم بیا ته مبتلا کېږي. نو دوی پکې چون چې را ولټوله، هغه چون چې را چې باري تعالی کله حکم نازل شو، نو په دې کې ویل چې یار مونږ د مړي هغه وایو چې یاره دوی خو راغلي وو چې دا ګوره دا مړی چا قتل کړی دی او قاتل یې څوک و؟ هغه چې چا چغې والي دا قاتل. مونږ ته موسی علیه السلام ته راغلل چې ته رسول یې او ته د الله نه سوال وکړه شابه. نو چې کله موسی علیه السلام مبارک ورته وفرمایل چې یو غوا ذبح کړه، دوی وویل چې څه تعلق د غوا د دغه مړي سره څه تعلق لري؟ مونږ ته وښایه چې دا چا ذبحه کړی دی، دا چا حلال کړی دی، دا چا قتل کړی دی. نو په دې کې دوی ویل چې ته مونږ ګوره ټوکې کوې. نو موسی علیه السلام مبارک ورته وفرمایل چې نه الله دې نه، زه د الله د ذات سره پناه نیسم د جاهلینو. دا مسخرې دا ټوکو خو د جاهلانو کار دی، یو مزاح دی، مزاح څه غلطه خبره نه ده. لکه رسول عربي صلی الله علیه وسلم مبارک دی، یو بوډۍ ښځه راځي، هغه ته رسول الله مبارک فرمایي چې ته به جنت ته نه داخلېږي. نو دا خبر شو، یعنې دا مزاح خو د رسول الله مبارک. نو بوډاګان خو او نو هلته جنت کې څوک داخلېږي، نو هغه خو په کم عمرۍ کې به وي ټول، داسې خو به نه چې بوډاګان نه داخلېږي، هر څوک به داخلېږي. او بیا د رسول الله مبارک امت کې خامخا، خو لیکن د هغوی عمرونه به دا حالت کې نه وي. لکه دغه مزاح او دا ټوکې ټقارې. موسی علیه السلام ورته وفرمایل چې الله زه د الله د ذات سره پناه نیسم چې د جاهلینو نه شم. نو اوس دوی بیا سوالات شروع کړل چې دا به څنګه وي، دا غوا به څنګه وي؟ نو الله رب العزت ورته وفرمایل چې داسې غوا به وي چې نه ډېره زړه به وي او نه ډېره ځوانه به وي، بلکې درمیانه حالت کې وي. اوس دا لږ سخت شو، بس چې کم کار تاسو ته حکم وشي بس هغې باندې عمل وکړئ. اوس بل سوال رنګ به یې څنګه وي؟ چې کله یې د رنګ پوښتنه وکړه، نو الله ورته وفرمایل چې تکه زیړه وي.
او دا زیړوالی به داسې وي چې چمک وکړي. روایتو کې راځي داسې چمک یې کولو وایي چې لکه نور لګي په یو شي باندې داسې شعاګانې کوي. نو نور هم سخت ده. نو الله رب العزت هم پې هغه نور سختولو. ها بیا یې ورته وویل چې تشابه علینا په مونږ باندې ګډوډه شوې ده. وانا ان شاء الله لمهتدون او کله الله خوښه وشي نو مونږ به خامخا ضرور هدایت بیان کړو. رسول الله مبارک فرمایي که چېرته ان شاء الله نه وی ویلې نو دوی به تر ابده پورې یعنی هېڅکله به دوی دا غوا نه وی ویلې. نو هر برکتي فعل کې ان شاء الله ویل پکار دي. دغه ان شاء الله د وجې نه دوی ته هدایت وشو. نو بیا اله العالمین هغه هم ذکر کوي. اوس دا غوا چېرته وه په دې کې روایات را نقلی دغه ابن عباس صاحب چې یو بني اسرائیلو کې یو بني اسرائیلو کې یو هغه ځوان د هغې یو دوکان یو ورځ څوک راغلو یو څیز اخیستو دپاره. نو په دې کې د ده پلار د دوکان دا سور یې و هلته کې وده د خپل پلار عزت یې وکړو چې هغې پانه سول حتی چې دا سودا پیسې ورته ډېرې ورکولې خو لیکن هغه د ادب د وجې نه د خوب د خرابېدو د وجې نه خپل پلار یې پانه سول خو دا ډېرې پیسې د ترک کړه. نو چې کله یې پلار پاسېدو هغه ته یې قصه وکړه هغه یو قسم ته ملامت کړه خو لیکن ده د ادب کړی و. نو دغه تفاصیل لیکي چې باري تعالی د هغه ادب صله دا ورکړه چې دغه بقره د دې د کورنۍ نه یعنی یو غوا وه د دې د هغې بچی و دا او دغه څومره دا الله رب العزت چې دا نښې نشانیانې بیانې کړې وي دا په دې کې موجود وي چې کله دا راغلل بني اسرائیل ده ته او چې دا غوا یې وکتله په دې کې هغه نشانیانې موجودې وي دوی ته ویل چې موږ به تاله دومره پیسې درکړو او ته موږ ته دا غوا راکړه حتی چې ده دا پیسې جګولې ډېر زیات. په روایاتو کې راځي په بعضو روایاتو کې چې د دې دا سرمنې دا څومره سرمنه چې ده دا یې د سرو زرو نه ډک کړه او بیا یې دې ته ورکړه او دا غوا یې بیا ورته ورکړه. یا په یو روایت کې داسې راځي چې دغه غوا یې وتلله په سرو زرو باندې ده ته یې دا سره زر ورکړل او دا غوا یې ترې یوړه او بیا یې ذبحه کړه. نو هغه کله چې دا غوا ذبحه کړه د هغې نه یې دا پتون غوسته نو په هغې باندې چې کله دا مړې مقتولې ووالو په دې کې چې کله هغه راجګ شو وایي چې یاره زه خپل وراره وجنم دا خبره یې وکړه او بېرته شو څه د وجې نه اردت مال زما مال یې اخیستو یعنې اراده د هغه دا وه چې زما مال واخلي دې دپاره یې زه وجلی یم. نو دا قصه تیزې پورې او سبا بیا د دې یو ټوکړه بحث را روان دی. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدى. Subscribe this channel and press the bell icon for more videos. Thank you for watching. Allah Hafiz.